نن په دې کور کې نو سار مالي چې قرآن پاک تلاوت لګېدلی او فنکاري به یې کوله، بیا یې منشیات پروژې ته لاس واچوه. دا کور چې دی دا د منشیاتو یوه اډه وه او لوی زنانو پکې د ترجمې سبقونه وایي. په دې کې ان ټایم په دې کوڅه کې 13 او 40 پوډریانو دا شرابیانو ماله دلته به چرسیان پوډریان دلته به راتلل. مالې ولګي خو دا خبره بې بنیاده ده. زما چې کله دلته پوسټینګ وشو نو موږ ته غټ چیلنج د بڼ د علاقې و. په سوات کې پولیسو د منشیات خرڅونکي کور خالی کړی دی او پکې دینی مدرسه کلاو کړې ده چې به پکې زنانه او ماشومانو ته د دین زده کړې کیږي. د علاقې خلک هم د پولیس په دې کاروای باندې ډېر خوشحاله دي او وایي کور چې دی انشاءالله د مدرسې دپاره موږ دلته واغوست. اوس په دې کې چې دی نو د مرمت لږ کار دی، د رنګونو لږ کار دی. موږ به د دوی سره خپل برپون چې دی تعاون به کوو. محلې والا څومره خلک چې دی هغه ټول په دې خبره باندې خوشحاله شوي دي. نن په دې کور کې چې دی نو سهار مالې چې دی نو قرآن پاک تلاوت لګېدلی او ټولې محلې والا چې دی نو د هغې چې دی نو دادګیرنه کړې ده، هغې شاباشي ورکړي. اوس پکې به انشاءالله د زنانو مدرسې د خیره سره ماشومان پکې هم سبق ووایي او لوی زنانو پکې هم د ترجمې سبقونه وایي. موږ د خپل سوچو صاحب چې دی د شکریا ادا کوو ولې چې دوی زموږ سره ډېر غټ تعاون په دې خبره کې وکړو. دا کور چې دی دا د منشیاتو یوه اډه وه. دلته کې چې به دی هر سړی به راتلو او دلته کې چې دی زمونږ زنانه چې دی هغه چې دی په امن کې به نه وي، په دې طرف باندې به نه شي تللی. نن الحمدلله زمونږ زنانه زمونږ واړه چې دی هغه په امن کې شو. د سوات تاریخي علاقه بڼ چرته چې د ډېرې مودې راسي د منشیاتو دندې روانې وي او ځای په ځای به دغه نشي خرڅېدلې. پولیس بار بار ګرفتارولو نه پس هم دې خلکو دغه دنده جاري ساتله. نن د سوات پولیسو د دغه خلکو خلاف سخت اپریشن شروع کړی. ټول خرڅونکي د علاقې نه ځغلولي او کورونو ته یې ولا تالې لګولي. اوس خو الله پاک ډېر غټ رحم کړی، شکر الحمدلله. مخکې به په دې کې ان ټایم په دې کوڅه کې 13 او 40 پوډریانو وس هغه بوډریان نشته چې کله جانیاله مې سچو صاحب راغلی زموږ دا کوڅې والا ورته هم دعاګانې کوي، دا بار حلقې والا ورته هم دعاګانې کوي، کورونو ته یې ولا تالیې اچولي دي، کوڅه هم صفا ده، حلقه هم صفا ده، بار بار راځي او معلومات هم کوي. دا شرابیانو ماله دلته به چرسیان پوډریان دلته به راتلل. اوس ماشاءالله سچو چې راغلی دی دا کورونه دا کورونه دا جرندې کورونو ته والي دي ماشاءالله. اوس هېڅ هم نشته دلته به 24 ګنټې پوډریان نه تلل. د دغه منشیات خرڅونکو د علاقې نه شړل او د هغو کورونو ته د تالې لګولو نه وروستو بیا هم ځینې خلک دغه شک لري او وایي چې دوی نن کورونه خالي کړل خو سبا ته به بیا راځي. یاره بهی داسې خبره ده چې دا خبرې خو کېږي راکېږي چې ختم شو او را ختم خو تعلیم مالې ولګي خو بیا یو څو ورځو لپاره مختصر ټایم لپاره بس راشي کسان مثلا صحیح وال راوالو کې یا تعلیم مالې ولګي خو دا خبره بې بنیاده ده. دا به عرضي به وي د یو څو ورځو لپاره بیا به بله ورځ ګوري بیا به کولای. په دې علاقه باندې د منشیاتو نه صفا کولو لپاره ډېرې اپریشنې شوي، بلاشې ګرفتارۍ هم په عمل کې راغلي خو د هغې باوجود هم دلته دغه دنده حرام نه وه بنده شوې. خو نن د ډېرو کورونو ته تالې لګېدلې دي او په یو کور کې مدرسه هم کلاو شوې ده. د دې ټولې کاروای کوونکي ایسیچو جاني عالم وایي چې تر څو دلته کې یم نو دا منشیات خرڅونکي به دلته نه وي. زما چې کله دلته پوسټینګ وشو نو موږ ته غټ چیلنج د بڼ د علاقې و چې دلته د ډېر پخوانه بڼو بټۍ چوکې دغلته کې دا اډې قایمې دي د منشیات پروشو. دا د دې مقامي باشندګانو او د اول پنکاري به یې کوله، بیا یې منشیات پروشۍ ته لاس واچول. نو په هغې کې موږ د جناب ډي پي او صاحب او آر پي او صاحب او د ډي اس پي صاحب د ویژن مطابق کار شروع کو. شکر الحمدلله موږ په خپل مقصد کې تقریبا کامیاب شو چې د بټۍ چوک چې کم کورونه شپږ منشیات پروشو کړي وي نو د هغو خلاف موږ د قانوني دایره دومره راسخته کړه چې هغو په دې مجبوره شو چې یاره د هغو کورونه پرېښودل او علاقه بدر شول. دا کوم ځای چې زه ولاړ یم په دا چې یو دا ښځه په نر منشیات پروشو د بڼ د عوامو د دې خلاف وقتاً په وقتاً احتجاجونه کړو. اوس هم هغو ما ته د چې یاره موږ د دې خلاف احتجاج کوو خو ما ورته ویل چې تاسو موږ ته لږ صبر وکړئ، موږ به خپله ډیوټي ښه په ایماندارۍ کوو او چې کم ګند دی دا به ختمو. نو د دوی خلاف هم موږ دا دایره دومره راتنګه کړه چې هغه په دې مجبوره شو او د دې ځینې ترک سکونت وکړو لاړل. او دا د منشیاتو اډه چې وه نو شکر الحمدلله دا نن په مدرسه کې بدله شوه چې په هغې کې به دا واړه ماشومان سبق وایي.
کچری دی پولیسو هم دغه شان خپل ډیوټي جاری وساتله نو ډیر خلک په د منشیاتو نه صبر شي او زمونږ د راتلونکي نسل نه بعد د معاشري یو ښه انسان جوړ شي. کیمرامین اجب خان سره سمد انجم پاسون نیوز سوات.